أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. سورة الصافات 22 نمبر آیت. په دې 22 نمبر آیت کې د دې 22 نواله د 26 پورې دې کې د آخرت احوال ذکر کیږي او د کافرانو لپاره د تخویف اخروی د آخرت یره ده چې تاسو خو آخرت نه منئ خو تاسو باندې دا ورځي را رواني دا وخت باندې روان دي. الله تعالی وی احشر الذين ظلموا وازواجهم وبویل چې راجمع کوي هغه کسان چې ظالمان دي وازواجهم او د هغوی جوړي هم یا د هغوی پشان یا د هغوی ملګری هم وما كانوا يعبدون او هغه څوک هم چې دوی عبادت کړي دي هغه وسه هم راجمع کوي. دا به پرشتي له طرف نه اعلان وشي چې ظالمان هم راجمع کوي د هغوی ازواج د په معنا د جوړې سره هم راځي. ځینې علما رایي دا ده چې ازواج په معنا د بیبیانو سره دی چې دا کافران هم راجمع کوي د دوی کافرانو کافرې ښځې هم راجمع کوي او د جهنم ته ور واچوي. نو بده سره ور دوی سخت نورم سیوا چې ډیره پیری د سره ځان نه سخت دی رہی برداشت کولی شي خپل زنانو باندې نشي ډیر برداشت کولی خپکی چې دا आवाज سره هم موږ هغه مسملګری کوي نو سخت به نورم سیوا شي. لیکن اکثر علما رائے دا ده بده کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو روایت هم تایید کړه چې ازواج په معنا د هم مشرب سره ده یا د ملګری سره ده. بیا به معنا دا چې ظالمان هم راجمع کوي د ظالمانو په شان د نور کارونه کړي دي نور ظلمونه کړي دي نور کسان هغه هم راجمع کوي. بیا به خلاصه دا شي چې کوم کسانو د بتانو عبادت کړي دي هغه هم راجمع کوي او بیا چې وروسته به دغه لار باندې څوک راغلي دي نو هغه هم راجمع کوي. د چا چې را بنیادي خل دم راجمع کوي چا چې وروسته عمل کړي دي دم راجمع کوي. دا شان زناکار سره زناکار یو ځای کې د غلو سره غله یو ځای کې سودخور سره سودخور یو ځای کې دته ازواج ویل کی ټول جرایم پېښه خلک یو طرف ته کې ځان نه سپونه دي جوړ کړي. وما كانوا يعبدون او هغه څوک هم چې دوی عبادت کړي دي نو دوی چې چا عبادت کړي دي هغه چا عبادت چې وکړي چا عبادت چې کړي هغه ته منکر نه دی هغه مخالف نه دی. نو الله تعالی به وایي چې دغه چا چې عبادت چې کړي دا وسام راجمع کوي بده کې به ګټي بوتان مم راجمع شي هغه خلک به راجمع شي چې د چا په مرزي باندې خلکو دغه بندګي کړي ده دغه عبادت کړي ده. البته چې کم کسان د دوی په بندګي باندې قائل نو او دوی کړي ده خود سری کړل نو هغه به دې کې نه شمار لکه دې خلک خدای صلی الله علیه وسلم عبادت هم کړي دي خو هغه به دې کې نه شمار ځکه صلی الله علیه وسلم متنویل نه دي قائل چې ما بندګي وکړي. دا شان عزیر علیه السلام به دې کې نه شمار ځکه چې دوی خو بندګي کوي يهوديان او عزیر علیه السلام خپل دعوت د دې مقابل کې د توحید لپاره چلاول لغره دې نه دی قائل نو دې خپل سر باندې کار شروع کړی دی نو بده جرم کې وسره هغه شریک نه دی. من دون الله اذا الله نه بغیر د الله نه بغیر چې چا بندګي کړی دا او هغه په راضي دی بس راجمع کوي. فحدوهم نوروان کې دوی در الى صراط الجحیم په لار د جهنم باندې کوم لار جهنم ته تری د بدغه لار باندې روان کی دا اعلان بوش نو دی روان کړي شي سپاسله جو وਹੀ هغه نه بعد بل اعلان وشي وقفوهم دوی ودروي انهم مسؤولون یقینا دوی نه به تاسو نه کیږي د سپاسانه تلیم نشي تاسو نه بده کیږي. بیا په لار کې دوی ودرول شي چې کله ودرول شي بیا تاسو نه بداس کیږي. مالکم سوجرا لا تناصرون یو بل مرسته نشي کولای دا ولی تاسو په غټ داوی کول چې د بوتان زمو سره لاس کولای شي دا قبرونو والا را سره لاس کوي. د ځینې مشرانو مبارک هم دا عقیده لرله چې دا ډېر غټ مشر دی که زه شریعت خلاف هم شم نو دا ما زما سره لاس کولی شي مرسته کولی شي. اوس یو بل سره لاس ولې نه کوئ مرسته ولې نه کوئ او د الله تعالی د عذاب نه یو بل ولې نه بچ کوئ څه چل شوی دی نو دوی به سرونه ښکته کړي شرمنده وي جواب به ورسره نه وي. الله تعالی بل هم اليوم مستسلمون بلکې دوی به نن ورځ ډېر تابعداري پر سخته کې به ډېر تابعداري دې ته ذلت تابعداري وایي چې پر رضا خو نه تابعدار کېده خو چې سخته وي د بس په بعد ورځ تابعدار شي خدا رضا ذلت تابعداري دا صحیح تابعداري نه ده دا الله ته منظور نه ده.
نو بس دوی به څه جواب نه ورکړي، خاموش به سختي براغستي. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، را مخکې به شي بعض ردوی نه بعض نورو ته یتساءلون، او دغه نور نه به تپوسونه شروع کړي. فرشتو له خو جواب نه ورکوي، او الله تعالی جوابونه د الله تعالی د سوالونو جوابونه خو سره نشته، خو په خپلو کې به یو بل باندې اعتراضونه شروع کړي. نو ځینې به راوړاندې شي دا به کشران خلک او د خپلو مشرانو ته به وړاندې شي، مشرانو نه به تپوسونه شروع کړي. قالو ورته به ووایي انکم یقینا تاسو کنتم وای تأتوننا عن الیمین، موږ ته به راتلی د ښی طرف، یعنی به هره ښه مقام چې موندله موږ ته به ازرېدلی راتللی به، او بس موږ هم بېلارې کولو ګمراهه کولو به، دا ستاسو وجه ده. که تاسو دا کار نه وی کړی موږ نه خرابېدلو، یعنی زموږ د بېلارې کېدلو ګمراه کېدلو وجه مشران ته به وایي تاسو یې، که تاسو نه وی موږ ته هم د غلطې لارې نه وی ښولي، موږ چېرته هم نه وی ګمراه شوي. قالوا مشران به ورته وایي بل لم تکونوا مؤمنین، بلکې تاسې مؤمنان نه وایي، ځکه زموږ خبرې مه اورېدئ. په تاسو کې چې ایمان وایي زموږ خبرې هم د سر اورېدئ، د الله خبرې هم ولې نه اورېدئ، د قرآن خبرې هم ولې نه اورېدئ، خو تاسو کې ایمان نه ولو زموږ خبرو ته غوږ کېښودلو. دا به د مشرانو جواب شي چې کوم کس کې ایمان و هغې زموږ ناجایز نه اورېدلې، خو چې کوم کې ایمان نه و نو بس زموږ دې ګنده خبرو ته یې غوږ ایښی اورېدلې. مشران به ته دغسې ووایي. بیا به ورته وایي وما کان لنا علیکم من سلطان، مشران به ورته ووایي چې زموږ دپاره نه و په تاسو باندې من سلطان هېڅ دلیل، موږ سره دلیل نه و چې د اسلام خلاف هم پیش کړی وی، د خپلې بېدینۍ دپاره، د خپل جهالت او د خپل سرکشۍ دپاره، او تاسو به دلایلو مطمئن کړي، دلایل موږ سره د سره ونو، بل کنتم قوما طاغین، بلکې تاسو قوم وایي سرکشه، نو داسې راپسې شوئ، بر نه راپسې شوئ. موږ تاسو دلایل ملایل نه دي ویلي چې زموږ دا ناجایز واورئ او د اسلامي احکام مه منئ، دا مه اورئ، دا ته موږ نه دي ویلي، بلکې موږ تاسو دعوت درکړی دی، په تاسو کې د ایمان نوم نه و راپسې شوئ راپسې، تاسو په خپله باندې قوم یې سرکش. فحق علینا، نو ثابته شوې ده په موږ باندې، د مشران به ورته وایي قول ربنا، وینا د رب زموږ، انا لذائقون، یقینا موږ ټول به وسکونکي د عذاب یو. الله تعالی ویلي چې د دین مخالفت مه کوئ، شرک مه کوئ، کفر مه کوئ، موږ کړی دی. د الله حکم دا و چې څوک یې کوي نو جهنم عذاب به سکي، موږ خو کړی دی، اوس به ټول په شریکه باندې به عذابونه سکو، بله لار نشته. انا لذائقون، یقینا موږ سکونکي د عذابونو یو. د خپلو کشرانو ته به وایي چې بس بله لار نشته، اعتراضونه اوس کار نه کوي، دغه یو عذاب دی بس. بیا به ورته وایي فاغویناکم، موږ تاسې ګمراه کړي یئ، انا کنا غاوین، یقینا په خپله ګمراه و، ځکه په خپله موږ ګمراه و، تاسو هم ځان سره ګمراه کړي یئ. که موږ ګمراه نه وی خو تاسو به هم نه ګمراه کولی. یعنې د دوی د مشرانو د خبرې مطلب دا دی چې موږ په خپله باندې بېلارې ګمراه خلک وو، تاسو له هم دعوت درکړو چې زموږ د ګمراهانو دا سب غټ شو، ډېر شو، ملګري مې سیوا شي، دغې دپاره هم دعوت درکړی دی، خپلو ملګرو ډېرولو دپاره، او تاسو راپسې شوي یې. تاسو خبره د الله او رسول وانه اورېدله، زموږ خبره هم واورېدله. نو چې کله دا خبرې دوی منځونو کې وشي، حقیقت کې خو مجرمان دواړه دي، د مشرانو ته دوکه ولې ورکوله، او کشرانو د دغه خلکو خبره ولې اورېدله، د الله او رسول خبره ولې نه اورېدله، مجرمان خو دواړه دي. نو فانهم یومئذ بالعذاب مشترکون، یقینا دوی به دغه ورځ باندې په عذاب کې شریک یو شان عذاب به ته میلاویږي، دواړه به جهنم کې الله تعالی نه اعلان وشي چې مجرمان دواړه دي، کشران او مشران پکې دواړه یو شان جهنم ته به ځي. هسې دي به یو بل باندې سوی نه د پاسه کوي، مجرمان دواړه دي. انا كذلك نفعل بالمجرمین، یقینا دغه شان دي مونږ کار کوو د مجرمانو خلکو سره، مجرمانو سم دغسې کوو جهنم ته دا موږ له فیصله کړې ده، نو دوی به جهنم ته غورځولی کېږي، به جهنم کې به یو شان کې سوځېږي. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، د دې نه اخوا هغه اسباب او وجوهات ذکر کېږي چې د دومره سنګینه سزا به ولې میلاویږي دې خلکو ته، دومره درنه سزا. نو جرمونه ذکر کېږي، جرمونه درانه دي، ځکه جرمونه غټ غټ دي. یو جرم یې دا دی، غټ جرم یې دا دی، انهم یقینا دوی کانو اذا قیل لهم، هر کله چې به وویلی شو دوی ته لا اله الا الله، نشته لایق ته عبادت بغیر د الله نه، یستکبرون، ځان به یې لوی وګاڼو، توحید نه منکرو. تفسیر احسن کلام ذکر کړی دی چې مشرکان د الله ر ذات نه انکار نه کوي، د الله ر صفاتو نه انکار نه کوي،
دا الله تعالی د عبادتو نه دوی منکر نه دي خو کدی منکر دي سره منکر توحید نه منکر دي توحید سره نه مني نو دوی عبادت هم کوي خو عبادت کې بدن شرک هم کوي دوی به دغه شان د کې د الله صفاتونه به هم مني خو دغه صفاتونه به بل چالم ثابتوي دا کار به سره هم کوي نو د دوی مشرکانو غټ جرم دا وجه توحید یې نه مان او همدغه په هر زمانه کې په بیل انداز باندې یو شرک رواني کله د بت پرستۍ په شکل کې کله بل شکل کې کله بل شکل کې مستقل یو صورت اختیار کړي په دې زمانه کې زیات شرک په حاکمیت کې خلک اخته دي زیات شرک په دې کې دي چې مسلمانان پکې اخته دي ويقولون دبابيل أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون دای بل وجدا دومره سنگین سزا او عذاب وجه دادا چې ویل به أئنا لتارك آلهتنا اے موږ پریدو خپل خدایانو لرا لشاعر د وجر یو شاعر نه مجنون چې لیونه هم دی ویل موږ د خپل بيدنې پریدو د یو چا د وجنه د شاعر د وجنه شعرونه براته وي او د یو د لیونی د خبر د وجنه به پریدو د الله عظیم پیغمبر ته شاعر ویل او د خوش نمونه ویل الزامات لګول او هغه د سپک نظر کول او د خپل بيدنې ته چت نظر کول زمونږ بيدنې قیمتي ده نو بده وجه باندې جوړه میدا شو د الله پیغمبر توهین کړي دي د هغه دین او اوړه دین سپک غنلې دي په ځکه دغه سزا یې سنگینه